अस्सलामुअलैकुम मलगरो यो खबर را روان دی چې د جمعیت علماء اسلام امیر او د مسلمانانو عظیم سرمایه مولانا فضل الرحمن سے بیمار دی او په هسپتال کې داخل دی ملګرو په زید دی چې پریشان شي غمزده شي نو دوه رکعاته منځ وکي خصوصي او د مولانا فضل الرحمن سے د صحت دغه د شفا د لپاره دعاګانې وکي مولانا فضل الرحمن سے بیماری دومره شدید نه ده مختصر بیماری ده او دا د پټو بیماری ده مولانا فضل الرحمن صاحب د هغې په بنیاد اسلام آباد هسپتال کې دی او ډاکټرانو سره ټیسټونو مشوره ورکړې ده نو په خپلو دعاګانو کې ضرور وساتئ د مولانا فضل الرحمن صاحب بیانات چې انډیا ته دومره تکلیف رسېدلی چې د مولانا فضل الرحمن صاحب د یوټیوب آفیشلی چې کوم چینل دی هغې بین کړی دی دغه رزیلانو بې غیرته هندوانو دا د دوی ایمان دی چې د مولانا فضل الرحمن سے بیانات نشي برداشت کولی نو د دې علماء کرامو جهاد چې کله میدان ته راووتل نو دغه به دوی څنګه برداشت کوي بعضې هغه نام نهاده بې غیرته مسلمانان چې د مولانا فضل الرحمن سے یا په علماو باندې تنقید کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب د انډیا خلاف څه کړي دي نو د انډیا په چینلو د حافظ حمدالله سے بیانات هم چلیږي چې موږ به په انډیا حمله کوو قبضه به کوو او په دلی کې جامع مسجد کې به د مولانا فضل الرحمن سے په امامت کې منځ ادا کوو او بیا د مولانا راشد څومره صاحب هغه بیانات هم د هغوی په چینلو چلیږي چې موږ به په انډیا باندې قبضه کوو بیا به د علوم دیوبند کې چای څکو نو ملګرو بل طرف ته خلک وایي چې مولانا فضل الرحمن صاحب د پاکستان خلاف بیان ورکړی او د افغانستان په حق کې ورکړی دا خبره غلطه ده مولانا فضل الرحمن صاحب حقایق بیان کړي دي په زید دی چې موږ افغانستان خپل دشمن کو نو موږ ته پکار ده چې د هغوی سره دوستي وکړو هغه راخپل کو او هغه د انډیا خلاف موږ سره کلک ودرېږي لکه څنګه چې ترکي موږ سره ولاړ دی دغه شانتي چاینا موږ سره ولاړ دی اذربایجان موږ سره ولاړ دی نو پکار داره چې افغانستان هم زموږ په صف کې ودرېږي بعضې هغه نمک حرام افغانیان چې د هغوی سوچ دا دی د هغوی نظریه دا ده هغوی دا وایي چې یو طرف ته به انډیا شي بل طرف ته افغانستان شي او پاکستان به موږ په منځ کې چکني کو نو هغه نمک حرامه افغانان چې د هغوی سوچ نظریه دا ده د پاکستان خلاف نو هغوی د دا خبره په کلاو غوږونو واوري چې پاکستان ته د افغانستان په نظر مه ګورئ دا په دې نظر ورته مه ګورئ چې د افغانستان یو ځل روس راغی موږی در کې ومنډه او بیا امریکا راغله موږی در کې ومنډو او علماء کرامو ته خلاص کړي هغوی جهاد وکړو او هغې وزغلول نو پاکستان کې الحمدلله علماء کرام موجود دي د پاک فوج مقابله د چا هغه پلار هم نشي کولی یقینا پاکستان به مالی حالات کمزوري یا به په قرضه وي خو د دې مطلب دا نه دی د پاکستان دفاع الحمدلله بهترینه دفاع ده مضبوطه دفاع ده یو ملک داسې نشته چې پاکستان ته په غلط نظر وګوري او یا دا سوچ وکړي چې په پاکستان باندې به حمله وکړو د پاکستان دفاع د هر چا خلاف الحمدلله مضبوطه ده او څوک دې دا سوچ نه کوي چې په پاکستان به حمله وکړي الحمدلله په پاکستان کې علما هم ولاړ دي پښتانه هم ولاړ دي د انډیا خلاف یې کو د بل خلاف انشاءالله موږ د پاک فوج سره شانه بشانه ولاړ یو انشاءالله چې هر ملک راځي نو انشاءالله هغه به د دې ځای نه ښه په بېعزتۍ او ښه په بېغیرتۍ واپس ځي د افغانستان نظر پاکستان ته مه کوئ په افغانستان او پاکستان کې ډېر فرق دی ډېر ملکونه پاکستان تباه کول غواړي د افغانستان غوندې خو تر اوسه پورې په هغوی کې دا غیرت او دا جرت نشته چې پاکستان ته په غلط نظر وګوري الله رب العزت دې د پاکستان حفاظت وکړي او الله دې مولانا فضل الرحمن صاحب ته شفای کامله عاجله مستمره دایمه ورکړي ټول ملګري په کمنټ کې امین خامخا ولیکئ والسلام